دا د هغه رهبري تحریک ولی خان بابا نوسی دی او په بل حواله دا د مردان د خدایي خدمتګار چې په هغه وخت کې ډېر لوی افسرو خو چې کله په پښتنو سخته راله په پښتنو تکلیف راغی جیلونو ته یې کړو جیدادونه یې وله ضبط کړو نو امیر محمد خان چې دی هغه خپلې نوکرۍ له لته ورکړه او د باچا خان سره په خدایي خدمتګارۍ کې شامل شو دا د هغه باباګانو نوسی نن موږ ته ناست دی او هغه به موږ ته خبرې کوي نو دا به په غور اورو ځکه یو خبره زه بله کوم چې شیرشاه خان هلته خبره کړې ده په حدودي حال کې چیرې د شنګلې نه یو سړی راځي دا لږ وضاحت زه کوم چې د شنګلې نه یو سړی راځي او دلته په سوات کې مداخلت کوي او خپله شنګلې چې ده زما سره یې دی د شنګلې صدر هم ناست دی او دا تحصیل صدر هم ناست دی او نور ملګري او د خپله شنګلې چې ده هغه هلته وهلې پرته ده نو هغه زوی خبره کوله په تقریر کې ډاکټر حیدر ته د خوازه خیلې ځکه په هغه یې لاس بر شي وی چې یاره زه خو دلته پیدا شوی یم په سوات کې او ما خو سبق هم دلته ویلی نو ما یې حیدر له جواب نه ورځي چې یاره ته ځکه دلته پیدا شوی چې په شنګله کې خو ډاکټري چا نه وه کړې ډاکټره نه وه نو ته دلته به نه پیدا کېدې ستا علاج به چا کوه اول ته کې خو سکول او کالج نه و نو په سوات کې به تا لازمن سبق ویلی خو موږ دا وایو دا په خپل ځای د امیر مقام د ذات خبره نه ده موږ شنګله بونیر سوات دیر او ملکن ډسټرکټ چې دی دا زمونږ یو وجود دی موږ د یو وجود حصه موږ د ټول ملکن ډیویژن ترقي غواړو او ټولو سره په انکو او پښتو باندې ولاړ یو خو امیر مقام صاحب چې دی د جماعت اسلامي نه کامیاب شو جمالي صاحب له لاړ د جمالي نه بیا لاړ د پرویز مشرف رور شو یاره ما یې دی مهاجر دی د کراچۍ دی او دی د شنګلې دی چې دا روري د کوم ځای نه راووته او پرویز مشرف راغی کابل ته په کابل کې چې دی 9.5 میلیون روپۍ اعلان کړی او هغه 9.5 میلیون روپۍ ریلیز شوي دي په هغې کې کاسره نه ده لګېدلې جمالي وله پیربونو ورکړلي شوکت عزیز وله هم ورکړي دي او چې کله په سوات باندې د طالبانو چپا وشو نو د خپل یو زوی ډیوټي لګول وه د فضل الله سره هغه سره به ناسو د دیګونو او د کارتوسو او د ټوپکو پیسې به یې ورکولې امیر مقام زموږ په دې باندې دشمن دی چې دی د ترهګرو ملګری او موږ سینه ډال کړې وه ترهګرو ته او دا سوات د شیرشاه خان دی د هغه د رور دی د هغه د بچي دی د هغه د نصیبی او د هغه د پلار ومو او د هغه د نیکه ومو خو دا د امیر مقام نه دی او موږ به یې ورته ثابته کړو چې دا د امیر مقام نه دی مشرانو زه د دغه خبرې له راځمه چې کوم دې وطن ته بنیادي مسله ده او تکلیف دی نو هغه خو زه چې نن د مدین د بحرین او په خصوصي توګه زه د کالام او د اتروړ بیداري نم او د کالام نه چې کم موږ له باغډیرۍ له مشران مخې له راغلي وو هغه د برو ګړو هم نه و هغو په خپله وي چې تاسو ځئ ځکه چې نیم ټایم به بیا د جلسې هلته کې دقېده زه د دې ټول بحرین تحصیل د زړه نه مشکور یم چې په دومره ګڼ تعداد باندې او دا خو د ورکرانو PK3 نثار خان زمونږ د تحصیل صدر صاحب زه د هغه د زړه نه مشکور یم چې هغه هم دلته کې راغلی او ملګري چې دی دلته کې موجود دي زمونږ بنیادي دا هغه یونین کونسلو چې کم په PK3 کې چې دی هغه شامل او شریک دي نو زه خپل مشر ته ویم چې که کله هم تاسو موږ ته اواز کاو د جلسې اواز یې وکاو د احتجاج اواز یې وکاو نو عوامي نیشنل پارټي په سوات کې بیداره ده او هغه هر قسمه قربانۍ ته انشاءالله تیاره ده او تیاره به او هغه زه په دې الفاظ ویم
موږ په داسې خاورو کې د ژوند خلپوسې کړي دي چېرته چې دستور دی چې د ګور مړی هم ننګ کوي. موږ د داسې غرونو په لمنو کې لوی شوي یو چېرته چې سر راشي نو د غرونو چېرته چې سر راشي نو د غرونو په سره جنګ کوي. موږ د داسې مینې په توپان کې سترګې سپړلې دي چېرته چې توپان د چا د سرو سترګو نه څنګ کوي. موږ لامبوزن د داسې مستو دریابونو یو چېرته چې سرې وینې مستې مستې شي غورځنګ کوي. نو مشرانو زه یو خبرې له راځم چې نن الیکشن به یې مشر به پې خبره کوي راتلونکی سیاست یې مشر به پې خبره کوي. نن زما د سوات وجود ته خطره ده نن زما د سوات ځمکو ته خطره ده نن زما د سوات ځنګل قبضه کیږي ما ته یې نه پرېږدي. دا ښایسته د جنت په شان وطن دا ما ته نه پرېږدي دا رانعالي. آیا تاسو دوباره کډې کولو ته تیار یئ؟ نه یې تیار. نو چې تاسو نه یې تیار زه ورته وایم که حکومت یې او که نه یې د چا هغه پلار زموږ نه نشي اخیستی. سوال دا غرونه چې دي دا خو زما ملکیت دی دا خو په سلکونو نه په زرګونو کاله چې دی دلته یوسفزي پاتې کېږي او نور مختلف قومونه په دې به څوک راځي او ما به ته به کرښې راکاږي. دې تیر صوبایي حکومت د محکمه ځنګلاتو په طریقه باندې کرښې راښکودي دي کانټهدارې کړي دي او ځمکې پکې 26,000 کورونه په دې کې راځي. د ځمکو راته حساب نه دی معلوم د ځنګل راته حساب نه دی معلوم. نو دا 26,000 کورونه چې دی دا به بیا دا خلک کډې کوي او کوم ځای ته به ځي. موږ دا وایو چې خدای پاک دا غر هم موږ له راکړلی دا سمې هم موږ له راکړلی دا سیند هم موږ له راکړلی او که په دې باندې څوک چې دی څه قسمه خبره کوي نو عوامي نیشنل پارټي د اوټ نه مخکې بیا د حق خلکو د حق او د دفاع دپاره میدان ته راوځي او ولاړه به خو موږ خپل جایداد چاته نه پرېږدو. تیروم خلکو وی عوامي نیشنل پارټي وایي ما ختم که او چا به وي دغه ځای کې هغه دفاع چې ډېره مضبوطه وه پرویز خټک صاحب وزیر اعلی و وزیر دفاع هم چې په کوکي داسې ووایي نو هغه ځای ته تللی او بیا زمونږ وزیر اعلی صاحب هم که نه ما به ورته مخکې محمود وی چې وزیر اعلی خو اوس به محمود خان صاحب ویم ځکه نرتوب یې ډېر وکړو که نه ډېر نرتوب یې وکړو. ما به پارټي وزیر کې او ما به وزیر اعلی کې او په پارټۍ به سخته راځي زه به میدان پرېږدم زه خو به د پارټۍ دپاره د خپل سر او د خپل بچي او ځان هم قربانوم خو میدان به نه پرېږدم. چې موږ به تاسو ته وي چې د هغه خلک یې راوستی دی چې کله ایله د اسوات تودېږي نو دیو به څادر په اوږه اخیستی او دا به د منځه تلي. د تېر حکومت چې دی طالبان هم دلته راوستي دي اوس هم زموږ په غرونو کې شته. موږ دې صوبایي حکومت موږ مرکزي حکومت او موږ هغه ادارو ته وایو چې موږ په سوات کې امن غواړو موږ محب وطن یو موږ امن پسند یو موږ سني مسلمانان یو دلته کې موږ شر نه خوښو. که طالبان چې دی هغه سینیټر چې و نوم یې زما نه هېر شوی دی یو سینیټر و سپورټسمین و د دې محمودو صاحب هغه وی دا د چا تپوس لاو دغه نو هغه که د ده د ترورۍ چې دی خادۍ له نه راغلي نو کم از کم د سوات د خلکو نه دي په کار که دلته پوسټ چې دی د طالبانو علاج کولی شي ښه په ښه که نه بیا موږ ورته په میدان ولاړ یو موږ یې نه پرېږدو د طالب دپاره ګنجایش نشته ځکه چې دا زما د جومات دشمن دی دا زما د مدرسې دشمن دی دا زما د بچي دشمن دی دا زما د سپینګیري د پټکي دشمن دی دا زما د ډاکټر او پروفیسر دشمن دی او دا زما د خویندو میاندو چې دی د پړونو دشمن دی. نو منګه پښتانه یو د خپلې خاورې ته یو مور ویل دي او په دې به ننګ کوو په دې به غیرت کوو خو دې خاوره باندې امن د خیره سره راولو. که تاسو هم د پښتنو د پارټۍ مټې مضبوطې کړې
نو یوازې دا پیپ او شینګړ او دا نه دی، دا وزیر اعلی صاحب چې دی په مردان کې و جنګ و په سوات او ملکنډ، هغې یې وړښته کو، سیلاب راغی، هغه پلونه یې درته ډبل جوړ کړو، هغه روډ یې چې دی 100 کیلومیټره جوړ کړو، ډیمونه یې جوړ کړو، یونیورسټي یې جوړه کړه، کیډټ کالج یې جوړ کړو. وزیر اعلی صاحب وویل نه دا زړې مه یادوئ، چې دا زړې موږ نه یادو، دا خلک به په څه راتله. یاره جي دا خو ستاسو هغه د سوات سره مینه وه او د مرکز سره هغه ډغره والو چې تاسو ته پیسې په هغه تکلیفونو کې راویستې وې او سوات چې دی هغه بحال شوی دی. نن چې دی څه خلک یې بیا موږ ته تباه کوي، هغه د اور بټۍ ته جوړوي، خو انشاءالله په دې کې به دې ځل کامیاب نه شي، ځکه چې د سوات ولس بیدار دی، د عوامي نیشنل پارټۍ سره سره د سوات ولس بیدار دی.